بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 55 نمبر درس دی او تمرین شروع دی. په تمرین کې نن ان شاء الله موږ دریم نمبر سوال به حل کوو. په دې کې ویلي دي وایي د دې صیغو معنی ولیکئ. دا موږ له 5 صیغې راکړي دي، وایي د دې معنی ولیکئ. نو اول نمبر دی لن یفعلوا. دا لن یفعلوا په اصل کې یفعلون دی، دلته کې نون شته، دا نون دلته کې شته دی، ٹھیک شو. خو چې کله دا لن داخل شي کنه په دې فعل مضارع باندې، نو دا غي نه دا نون اعرابي غورځي. دا نون اعرابي دا د دې لن د وجه د دې نه دا نون اعرابي ختم شو. او دا د جمع مذکر غائب صيغه ده. جمع مذکر غائب صيغه ده. يفعلون، يفعلوا، يفعلان، يفعلون. نو بیا د دې هغه نون د دې لن د وجه ختم شو. نو د دې معنی ده هغه ټول سړي، هغه ټول سړي، ټول سړي هرگز نه کوي. ٹھیک شو جی. نو د لن یفعلوا هغه ټول سړي هرگز نه کوي. دا د جمع مذکر غائب صيغه ده. او دا لن چې ده دا د نفي تاکید د پر راځي. دې ته وایي نفي تاکید بلن، نفي تاکید بلن. او دا د مضارع معنی د حال هغه معنی ته ختمي، د مستقبل سره معنی خاص کوي. نو هغه ټول سړي هرگز نه کوي، یعنی هغه ټول سړي به هرگز نه کوي. دلته کې سړي با، دلته کې پکارو چې با ور سره راشي. هغه ټول سړي به هرگز نه کوي. ٹھیک شو جی. اوس لم يفعلوا، هغه لن يفعلوا او دا لم يفعلوا دی. هلته کې لن او دلته هلته لن سره نفي تاکید، دلته د لم سره نفي ده. او هماغه صيغه ده د جمع مذکر غائب ده. جمع مذکر غائب صيغه ده. د جمع مذکر غائب صيغه ده. يفعلوا، يفعلان، يفعلون. دام په اصل کې يفعلون دي، اصل کې يفعلون دي. د لن د وجه د لم د وجنه دا د يفعلون اغه نون ختم شو. دا اصل کې دي يفعلون، دا الف نه دلته، دا يفعلون ده. هغه ټول سړي کوي، هغه ټول سړي کوي یا به وکي. نو اوس په د دې نه د لم د وجه نه دا نون اعرابي ختم شو. چې دا نون اعرابي د جمع مذکر صيغونه ختم شي، هغې په ځای باندې یو الف راځي. نو دا اوس شو لم يفعلوا. د لم يفعلوا ښه، دا لم په فعل مضارع داخليږي او د فعل مضارع هغه د حال او د مستقبل معنی ته ختم کی، دا معنی ورله ماضي سره خاص کی او نفي پکې راولي. نو لم يفعلوا، لم يفعلوا هغه ټولو سړو اونکړو، هغه ټولو سړو ونکړو، هغه ټولو سړو، هغه ټولو سړو اونکړو. نو ګورئ دا ماضي سره خاص شو، هغه ټولو سړو اونکړو. ٹھیک شو. لم يفعلوا هغه ټولو سړو ونکړو. نو دا لم چې دی په لفظونو کې تبدیلی دا راولي چې د فعل مضارع نه نون اعرابي ختموي، او چې کوم پیش والا صيغې د هغې نه پیش ختموي، جزم ورکوي. نو دا د دې نه خو نون اعرابي ختم کو، دا لفظي تبدیلی و په دې صيغه کې. اوس معنی کې تبدیلی سره شوه، معنی یې ورله د حال او د مستقبل معنی ته ختمه کړه. د مضارع چې کومه معنی وي هغه د لم ختمه کړه، د ماضي معنی ته واړوله او نفي پکې راوسته. اوس لن اسمع، دا د اصل کې دا واحد متکلم صيغه ده. واحد متکلم، دا د واحد متکلم صيغه ده. او په دې کې دا اصل کې اسمعو، اسمعو معنی ده زه اورم یا به واورم، زه اورم یا به واورم. د لن د وجې نه دا پیش چې دا زبر شو، نو دا لن اسمع شو. د لن اسمع معنی ده زه به هرگز نه اورم. اوس د دې نه هغه د حال معنی ختمه شوه. دا لن چې ته ختم لرې کې د اسمعو معنی ده زه اورم، دا د حال معنی ده. او یا به واورم دا د مستقبل معنی ده. نو اوس به دا زه اورم دا معنی به ختم شي، صرف د نفي تاکید به هم پکې راشي او د مستقبل سره به معنی خاص شي. او لفظي تبدیلی دا ده چې پیش زبر کوي. نو لن اسمع معنی ده زبا هرگز نه اورم، زبا هرگز نه اورم، زبا هرگز نه اورم. ٹھیک شو.
نو دا د لن اسمع فعل مضارع له زبر ورکوي او نون اعرابي ختموي د کومو صیغو کې اخره کې چې نون اعرابي هغې نه نون اعرابي ختموي د کومو صیغو په اخره کې چې پیش وي هغه زبر کوي او زوردار تاکیدي نفي پکې پیدا کوي او معنی مستقبل سره خاص کوي. اوس دا لم یجتنبو دام د جمع مذکر صیغه ده. جمع مذکر غایب دا د جمع مذکر غایب صیغه ده. یجتنبو دا اصل کې دی یجتنبونه په دې چې کله لم داخل شي کنه لم نو د دې یجتنبونه دا نون ختم کی دا نون اعرابي دی دا ختم شي د دې په ځای صرف یو الف ولګي نو دا یجتنبو دی. لم یجتنبو دا اصل کې یجتنبونه دی خو د دې لم د وجې نه هغه نون اعرابي ختم شو نو دا خو لفظي دغه تبدیلي وه چې دا لم په لفظونو کې څه تبدیلي راولي. نو په لفظونو کې دا تبدیلي راولي چې د کمې صیغې د مضارع په کومه صیغه چې اخره کې زبر وي دا پیش وي نو هغه جزم کوي او چې د کمې صیغې په اخره کې نون اعرابي وي هغې نه نون اعرابي ختموي. نو د لم د یجتنبونه نه هغه نون اعرابي ختم کو نو لم یجتنبو شو. اوس په دې کې معنوي تبدیلي سره راولي د دې یجتنبو دا خو مضارع ده که نه د دې لم د وجې د دې مضارع دا معنی د مضارع ختمه شوه اوس د ماضي معنی شوه او ورسره پکې نفي پیدا شوه. نو دا لم یجتنبو معنی ده هغه ټولو سړو پرهیز ونه کړو هغه ټولو سړو پرهیز ونه کړو. ټیک شو جی. نو دا خو د لم یجتنبو د وجې نه د هغه د حال او د مستقبل معنی ختمه شو ماضي ته یې واړوله او نفي پکې راله. دا لم یترکنا ګوره ترکه یترکو معنی را پرېښودل. اوس د مؤنث د جمع مؤنث صیغه چې دا هغه یترکنا دی او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صیغه ده تترکنا. نو دا یترکنا دی دا جمع مؤنث غایب صیغه ده جمع مؤنث غایب صیغه ده. ښه جی. نو دا اصل کې دی یترکنا دا پخپلم یترکنا دی او د لم د وجې پکې لفظي اس تبدیلي نه راځي. د جمع مؤنث چې دواړه صیغې دي د غایب او د حاضر دواړه د جمع والا هغې کې دا لفظي اس تبدیلي نشي راوستی نه پکې لن راوستی شي نه پکې دا لم راوستی شي. نو لم خو پکې لفظي اس تبدیلي نه راوستی خو دا لم چې دی دا معنی دغه ته واړی ماضي ته واړی او نفي پکې راولي او دا د جمع مؤنث غایب او د مجهول صیغه ده هم مجهول. ٹھیک شو. نو لم یترکنا معنی ده هغه ټولې ښځې پرې نه ښودی شوې هغه ټولې ښځې پرې نه ښودی شوې. ٹھیک شو. هغه ټولې ښځې اردو کې وایي وہ سب عورتیں نہیں چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں نہیں چھوڑی گئی. ٹھیک شو. او مونږ په پښتو کې وایو هغه ټولې ښځې پرې نه ښودی شوې نو دا مونږ له صیغې راکړې وې 15 چې یاره د دې تاسو معنی ولیکئ. نو لن یفعلو او بیا لم یفعلو لن اسمع لم یجتنبو او لم یترکنا. نو دا 15 صیغې مونږ له راکړې وې د هغې معنی مو لیکلې او انشاءالله راتلونکي درس کې به بیا مونږ له به د اردو معنی راکړې وي و یاره د دې تاسو عربي جوړه کئ. نو انشاءالله راتلونکي درس کې به د اردو نه عربي جوړو. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.